شان نزول دغه آیتونو هغه دارنګي د بنو تمیم یو وفد هغه د نبی اسلام مجلس تراغه نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې هغه مشوره ورکړه چې دغه وفد سردار دی هغه پلانګي کس جوړ کړی شي عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې هغه مشوره ورکړه چې پلانګي جوړ کړی شي بلکې سیاق کو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ باندې باندې غصه شو عمر رضی الله تعالی عنہ چې ته زما مخالفت هغه کې انسان بل څه اراده نه او صرف زما د مخالفت اراده دی زما د مشورې خلاف مشوره دی هغه نو په دې خبره باندې اپس کې دې خبرې تیزی شوې او نبی علیہ السلام ناس ته په دغه وخت کې دا آیتونه هغه نازل شول یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله تاسو د الله او د هغه رسول نه وړاندې کیږئ هغه چې څه فیصله وکړي هغه تاسو یې نه هغه منئ د هغه د فیصلې نه هغه مخکې فیصله هم وکوئ او د هغه د فیصلې نه علاوه بل طرف ته چې نه هغه وکړئ واتقوا الله ويرجد الله ان الله سميع عليم بشرع الله وبالكيف يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان لا ترفعوا اصواتكم تسمعوا توي اوازنا خپل فوق صوت النبي اوچت په आवाज د پیغمبر باندې ولا تجهروا له او تاسو په تیزی سره خبرې مکوئ د سره بالقول تیزی یعنی وینا کې خبره کې تیزواله مکوئ کجهر بعضکم فشان د تیزواله د بعض تاسو لبعض د بعض سره خبرو کې او که تاسو داسې وکړل سم چې تاسو په आपस کې د یو بل سره په تیزو خبرو سره خبرې کوئ که تاسو داسې خبرې د پیغمبر سره وکړئ ان تحبط اعمالکم تاسو اعمال به برباد شي وانتم لا تشعرون او تاسو ته پته نه وي دا آیت چې کله نازل شو د دې نه پس په حضرت ابوبکر او عمر رضی الله عنه انتهایی ضرور خبرې کولې تر دې چې نبی له سلام با تقوا دې دې او چې دې خبره کوي او نبی له سلام دې بیا بار تاسو کو چې تاسو سوای دومره روبه اقول کیاو څه د وجینا چرته زمون आवाज د پیغمبر په आवाज باندې اوچت شي او د نبی له سلام په مجلس کې ودا چې غلی ناس کوی کې د دې سرونو باندې هغه مرغۍ ناسي چې غلی وناسو د باندې باندې د نبی له سلام په مجلس کې بیا داسې ادب باندې आवाज دی تر دې چې یو صحابي دی د هغه आवाज قدرتی هغه تیز وو هغه د نبی اسلام مجلس راتلل بل نبی اسلام تاسو کې بلانګي خو نشته ده خلک ورته الله رسول دا هغه आवाज تیز وو او دا آیت چې کله نازل شو چې کله تاسو आवाज د پیغمبر په आवाज باندې کې چلے دي شو تاسو اعمال به برباد شي هغه د دې یری د وجې ناراضي سما आवाज خاصو تیز ده نو دا سې چې جهنمی شو مچو نبی علیہ السلام ورته پیغام ولې ولار شاه کس داسې به سورې ولار شاه ته وایي چې ته جنتی یې ته جنتیانو نه یې ستا خبره باندې کې هغه نشته ستا اواز قدرتي دی خدای باوجود په بیا هغه صحابي دومره احتیاط کوو چې خپل اواز به انتهایی کمزوري او حالانکه قدرتي اواز دې بیا به وسلو او چې نبی علیہ السلام په مجلس کې چرته زما आवाज هغه تیز نشي زمانه به ادبي چرته ونشي حضرت عمر رضی الله عنه یو ورځ په مسجد نبوي کې ناست دی په دې مسجد نبوي کې د نبی له سلام روزه هم ده نو دوه کسان دي هغه په आपस کې هغه جګړه کوي خبرې اترې هغه تیزې کړې دي عمر رضی الله عنه خلیفہ دی دی راو خپل تاسو څوک کې یو ترې د طائف سین کې نیلمانه عمر رضی الله عنه تصف غصه شو
وایي که بالفرض تاسو د تایید اوسېدلې تاسو میلمانه نه وئ ما به نن تاسو ته پوړې درکړې تاسو د نبی علیه السلام په جومات او په مسجد کې د نبی علیه السلام د روضې په خوا کې تاسو چې دی نو هغه شور کوئ نبی علیه السلام ته تکلیف نه سوی نو نبی علیه السلام په دغه ځای کې چې څوک درود وایي نبی علیه السلام یې براہ راست اوري نبی علیه السلام فرمایي من صلى علي عند قبري سمعته څوک چې زما د قبر په خوا کې په ما باندې درود شریف وایي زه هغه درود هغه اورم ومن صلى علي نائيا ابلغته او څوک چې په ما باندې د لرې نه درود شریف وایي یعنی د مسجد نبوي نه بهر لرې چې دی نه هغه وی لکه د دې علاقو خلک اوسېدونکي یا د بل علاقې هلته څوک درود شریف وایي نبي علیه السلام فرمایي ابلغته هغه ما ته رارسولی کېږي او نبی علیہ السلام فرمایي الله پاک د فرشتو یو جماعت هغه مقرر کړی دی هغه ګرځي پس مکه کې هغه ګرځي څوک چې په ما باندې درود شریف وایي هغه فرشتې ما ته هغه درود شریف دی نه هغه رارسوي زه د هغې جواب ورکوم نبی علیہ السلام په خپل روضه مبارکه کې هغه ژوندی دی نبی علیہ السلام ته یو قسم ژوند حاصل دی هغه ژوند نبی علیہ السلام ته حاصل دی د هغې د وجې نه نبی علیہ السلام چې دی نو هغه د درود شریف جواب ورکوي په هغه ځای کې څوک شور کوي نبی علیہ السلام ته د هغې نه تکلیف رسي ځکه عمر رضی الله عنه هغه کسانو ته سخت تنبیه ورکړه که بالفرض تاسو میلمانه نه وئ ما به تاسو ته پوړې چې دی نو هغه درکوي تاسو نبی علیہ السلام په مسجد کې ناست یې نبی علیہ السلام ته تکلیف رسوي او دا آیات یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تاسو خپل اواز د پیغمبر په اواز مه اوچتوئ دا نن هم د نبی علیه السلام په روضه مبارکه باندې دا آیت لیکلی شوی کوم کسان چې دي هغوی به لیدلی د نبی علیه السلام په روضه په جنګله باندې هغه دا آیات لیکلی شوی نو نبی علیه السلام چې کله په دنیا کې هغه موجود و نو بیا خو ځای ته راتله خو اوس یو سړی و چې نبی علیه السلام خو د دې دنیا نه تشریف وړی دی نو بیا ولې دا آیت لیکلی شوی د دې مطلب دا دی نبی علیه السلام ته چې ژوند حاصل دی په هغه ژوند کې نبی علیه السلام هغه درود شریف اوري نبی علیه السلام په هغه ځای چې څوک هغه شور کوي نبی علیه السلام ته د هغې نه تکلیف رسېږي د دې وجې نه دا آیت هغه لیکلی شوی دی بیا فرمایي ان الذین یغضون اصواتهم هغه کسان چې هغه خپل اوازونه هغه ښکته کوي عند رسول الله په خوا د پیغمبر د الله کې اولئک الذین دا هغه کسان دي امتحن الله قلوبهم للتقوى چې الله پاک د دې زړونه د تقوا لپاره ازمېیلي دي د دې زړونه هغه زړونه دي چې هغه د تقوا لپاره هغه ازمېیلی شوي زړونه دي او هغه د صحابو زړونه دي مخکې د هغې تفسیر د صحابو هغه ذکر شوی لهم د دغې خلکو دپاره د چا زړونه چې د تقوا دپاره ازمېیلی شوي دي چې هغه صحابه دي مغفرة بخنه ده و اجر عظیم او لوی اجر دی